दी। अदालत ने शाह महमूद कुरैशी बानी पीटीआई को 10-10 साल की सजा सुनाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। सलाखत शाह से प्रोग्राम की दरतार कले वयु او ته ډېر ښکلي سلامونه چې ماشاءالله خوایه څه دې راوړي دي خبره کوه. هلکه پی ټي آی والا په تاسو باندې دوه زیري کومه ښه یو خو شیر افضل مروت چې هغه رها شو تاسو ته پته لګېدلي، بل عمران خان صاحب چې دی نو هغه به د الیکشن نه مخکې انشاءالله رها شي ښه او دا کنفرم خبره ده. تاسو ته پته ده چې زه هسې ویډیوګانې نه جوړوم، خو بس په تاسو مې دا زیری کوو چې عمران خان به د الیکشن نه مخکې رها کېږي انشاءالله. نه مړه ما خو وی که صراحت شاه ته به چې دی نو داسې بوس نه بادې ته به دروغ نه وې مې که تا سره چېرته کې خفیه ذرایع والا پراته دي پوه شولې. دا خفیه ذرایع نه مې که چېرته کې هغه در سرې ده تا دا زیری چې کوم راوړی و دا کوم مټیان دي په خپلې پاټۍ والا اخیستي وو هغه پې نن واپس که اپې ځکه واپس که چې رور شیخ و چې دی نو ویره خیر دی چې څه چل نه شو. ها दी। अदालत ने शाह महमूद कुरैशी बानी पीटीआई को 10-10 साल की सजा सुनाई। खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन ने ये सजा सुनाई है। साइफर केस अदालत ने बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को 10 साल की सजा सुना दी है। और बात करेंगे इसी वाले से अपने नुमाइंदे फारूक एजाज से। जी फारूक। जी बिल्कुल, साइफर केस की समाअत हुई है अडयाला जेल में और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत के जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन ने बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को 10-10 साल की सजा सुना दी है। इससे पहले पीटीआई का 342 का बयान रिकॉर्ड किया गया। बयान रिकॉर्ड कराने के बाद जो अदालत के जज हैं उन्होंने बानी पीटीआई से पूछा कि मैं आपसे एक सादा सवाल पूछना चाहता हूं कि साइफर कहां है, जिस पर बानी पीटीआई का कहना था कि वो वजीर आजम ऑफिस में मौजूद था। जिसके बाद अभी शाह महमूद कुरैशी का 342 का बयान होना था, ताहम इससे कबल ही जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत के जज हैं उन्होंने बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को 10-10 साल कैद की सजा सुना दी है। जी ठीक है फारूक, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। अहम मामला साइफर केस अदालत ने बानी पीटीआई इमरान खान को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई। नो सलाखत शाह भी था چې کومه خبره کړې وستا خبر چې کوم معلومات ته ورکې نو سیب هغه مکمل دروغ وختل او تا چې په کوم پی ټي آی والا باندې مټیان اخیستي اوس په هغې هغه واپس کوئ. خو تاسو مړه بس پی ټي آی والا خیر دی، بس که دروغ وایي او کار څه وایي خو بس دومره ده چې هغه لیڼم رواني مړه دا پارټي ټوټلي د دروغو نه جوړه ده. نو تا ته هم ګناه نشته دی، خیر دی که تا پکې د الکشن کې بوس باد کړل دی باندې دغه نشته دی، خیر دی زمونږ ورور خوشحاله اوسې. بیا هم چې دومره خبرداری دی د مخکې نه ورکړو. او بله خبرې ته راځو، اصل خبره دا ده چې عمران خان 10 کاله سزا که او ورسره شاه محمود قریشي دی ډېره ناجیزه وکړله، ډېره غلطي وکړله. ولې غلطه وکړله؟ دا په کار و چې پانسي کړې وي. 10 سال قید سزا دا چې دی دا مکمل ډسکاونټ یې ورسره کړی دی، ډېر غټ ډسکاونټ ورسره عدالت وکړه. د عدالت پته نه لګي چې په دې عمران خان مهربانه دی او که څه چل دی. که داسې کیس ما او تا یا بل چا راوړلې نو کیدای شي چې زمونږ په هفته کې دننه راته چې دی پانسي ګاډي کولو شو بس ایستم پانسي کې خبره راله ختمه کي. خو چونکې عمران خان باندې دا د امریکې او د یهودیانو د اسرائیلو د دې ټول چې کوم 37 ملکونو نه به فنډینګ کېده برطانیې نه داسې ډېر ملکونه دي که نه جي د هغې نه به چې کومو نه به چې ورته فنډینګ کېده د هغه ملکونو په پاکستان باندې ډېر زیات غټ پرشر او دباو دی. نو د هغه دباو په وجه باندې دی د پانسۍ نه بچ کو 10 کاله قید 10 کاله سزا یې وله ورکړه. ګینې که دا موټروی دا ګاډي دا جي ایچ کیو دا سرکاري عمارت دا مونږ ما سیزلی وي یا تاسو سیزلی وي چېرته بل غریب هغه به اوس څو هغه به سزای موت و کیس پې چې دی په فوجي عدالت کې به ټرایل چلېده او وروره چې څه حل به و نو هغه الله به ترې خبر و. بیا نو هغه سره چې دی دومره غټ ډسکاونټ زمونږ عدلیو که اوس په کار چې هغه کوم ورکرز یې وله ګیر کړي دي چې هغې سره هم بیا ډسکاونټ وکړي، هغې ملیټري کوټ کړي دي عدالتو کې د فیصلې کېږي. نو په کار و چې د فیصله یې هم په ملیټري کوټ کې کړې وه او دا 10 کاله سزا بالکل چې دی دا نامناسبه ده.
د لپاره چې د پانسي په کار وولې چې د زمونږ په ملک چې د کم انتشار د په نومه یې کړی دی نو داسې انتشار لکه بل چا به سوي هم که کړي وي. ملګرو ویډیو در سره شیر کړم او مخکې ملګرو سره نور هم شریکه کړي چې عمران خان 10 کاله سزا شو خو دا 10 کاله سزا بالکل مونږ ته نامنظوره ده صاحبه.